بوتل هم راواغېستو او ارشاد وایي چې سټینګان راوالي یو 4 سټینګان راوالي ما پکې بیګې پل یادوم د بیګې پل یادوم که څه شي خو ده وایي چې بیا مې وایي چې یار دا د دوو نه غیر چې کوم دی دا بیا باقي زما کار نه دی ځکه دا نور د اسرائیلي دي بیګې پل او یو سټینګ او یو بل صرف بیګې پل مې یادوم دا نور اسرائیلو دي بس مطلب دا ډیو دا چې تاسو نه سکئ خو دا اوس سره واغېستل دا وګورئ دا بل سایډ راته دا ګورمې دی نه دا ټول خلک پیژني دا ګورمې دی ارشاد زه دې خوښ شو خفه یم هلکه ولې خفه یې ما سره هلک ویډیو جوړ او حافظ بقاس ما ورته ویلي چې د سره ویډیو جوړه کړه او دا دومره وایرل سړی دی دومره معروف سړی دی چې ده وایي چې زه حافظ بقاس نه ملاویږم او نه حافظ بقاس زه به هغسې ویډیو جوړم څومره ما سره جوړی د الله فضل دا خبره انشاءالله چې او دا صاحبزاده صاحب دی انشاءالله چې دا لیز ختم شي دا به ویډیو سټارټ کوي مکمل چې کله لیز ختم شي برکاتو امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې ناظرینو د اختر خوشحالیانې دي ښایسته موسم دی او په دې خوشحالیانو کې په دې موسم کې درته یو بهترین ځای ښایمه چې ډیر زیات یو جنت نظیر نظاره ده او ډیر زیات ښکلی ځای دی چې هغې ته ویلی شي ګبین جبه ټاپ ورته ویلی شي دا تاسو کتی شئ ګیر چاپېره ډیر زیات ښکلی ځای دی او په دغه ځای کې زما سره ډیر خواږه ملګري جناب ارشاد صاحب را سره موجود دی جناب اسد بھائی موجود دی او زمونږ کیمرامین عبدالوکیل را سره موجود دی او ډیر خوند دی او مزه ده څوک هم چې دې طرف ته راځي او بره راخیږي نو په نیمه لاره کې خو به یقینا ځان ته خیرې کوئ که څوک پیدل راخیږئ او ډیر به ځان ته چې کوم دی نو بد رد وایي خو چې کله بره راوخیږئ نو هغه ټوله ستوماني به ستاسو ختم شي ټول هغه ستړیوالی به ستاسو ختم شي وجه څه ده وجه صرف همدا ده چې دلته کې ډېرې ښایسته نظارې دي نو زمونږ دا ملګری به هم یو دوه خبرې وکړي د دې ځای په باره کې ارشاد بھائی ځای دې خوښ شو که نه دا ووایه ماشاءالله دا خو ډېر ښکلی ځای دی او ډېر خلک دا خواهش لري چې زه دې ځای ته لاړ شم لیکن موږ خو ډېر راغلي خو بیا هم د دې ځای نه زموږ زړه نه صبرېږي دا ملګري مې نن راویستي لیکن هغه لاندې ځای کې موږ ته ډېرې بدې وویل اسد بھائی تاسو وایي زه به دا ووایم چې خاص کر د علماو د طلباو دپاره دا ځای ډېر مناسب دی او هغه دا چې دلته کې څه قسم عیاشي وغیره نشته دی نه دغه جینکۍ وغیره شته دی نو ډېر پر امن ځای دی او ښایسته موسم دی او هر وخت پکې وریځي د باران امکانات هم ډېر وي خو بیا داسې ځایونه هم شته دی چې هلته یو انسان د باران نه پټېدی هم شي ښه به دا د دې مختصره ونته خبرې وې اوس چې زمونږ کوم کیمرامین و هغه به پکې لږ راولي ځکه بیا خفه کېږي ځان هم پکې راوستو او ما پکې نه راولي نو او هم پکې راولي دوه درې خبرې در سره نه ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی او دلته مونږ چې کوم دی د عبیدالله صاحب دې ځای ته راغلي وو هغه هم زبردست دي او بیا دې ځای ته راغلي وو دا ټول د ده برکت دی دوکه باندې راولي نږدې ځای دی نږدې ځای دی دې ځای ته راوښیي له ټول 2 غنټې سفر وپیدا خو ماشاءالله ډېر مزېدار دی بالکل دا ډېر یو حسین ځای دی ډېر ښایسته ځای دی